ګرانو کتونکو علب خان شیرپا یم په څنګ کې چې مې کومه زنانه ناسته ده دا د سوات سیمې سره تعلق ساتي. دغه مور یو ډېره خدمتي او محنتي ښځه را دې مزدوري کړې ده. مزدوري یې څه کړې ده؟ د قبرونو چوکیداري یې کړې ده. چونکې دغه هم په لومبني ځل واورېدل چې ډېر خانان هغه د مرګ نه پس خو هم یېرېږي او هغوی هغې له چوکیدار نیسي. دویمه خبره دا ده چې زموږ په چارسده کې هم د ډېرو قبرونو سوري شو، وکنېدل، د هغې نه غلاګانې وشوي. داسې قسمه یو ځناور دی چې هغه ډېر زیات قیمتي دی. د هغې دپاره چونکې چې کوم سرکار په توګه چوکیدار دی هغه خو په نظر نه راځي، څاروي پکې سریږي، خلک ورته ګندونه غورځوي. دې دپاره چوکیدار خو هم پکار وي. ډېرو ځایونو کې موږ لیدلي چې چوکیداري نیولې. خو دغه زنانه په سوات کې د یو قبرستان چوکیداري کوله د تېرو 15 کالو راسي. دې سره به څه خبرې اترې کړي. 35 سال پس مسلسل دا تېنه تنخواه غواړي. د دې خاوند معذوره و، هغه بیا وفات شو په 2016 کې. 6 بچي دي. دې درد ته ورسېدله د سوات نه. په کوم امید راغلی ده؟ مورې دا ځای درته چوښودو او دا مسله څه ده؟ دا مسله دغه ده چې دوی له مې کار کوه دې جګي پسې مې کوشش کوه چې زه یو رپورټر بیا مونم چې زما دا خبره مخکې ورسوي. نو بس زه خو نو سوات کې خو ډېر رپورټرانو دومره لرې رالې وه پسې. زه نه پوهېږم لکه نه پېژنم. بټخیر یې هغې ته هم لاړم، چا راته وښود هغې ته لاړم. نو هغوی راته وایي چې تا له به دا کډه ګېلې کې خو ته مه وځه او د هغوی نه څه ثبوت حاصل کړه. هغوی خو ما له ثبوت نه راکوي. نو دا ثبوت خو زما دغه دی چې په دغه ځای کې ټولو خلکو ته پته ده چې زه د 15 کال نه دلته یم. زما په مخ کې کچرا غټ شو، لوی شو، زاړه مړه شو، څه که نه خلکو ته پته ده. هغې خو دغه ثبوت دی. دوی زما سره خبره کړې چې موږ به تا له مزدوري درکوو، ته دا مقبره ساته، د غواو نه، د بیزو نه او د خلکو نه او د بس لکه زموږ قبرونه صفا کوه، د هغې د مږو هر څه څوړي چې پکې کوي د هغې لپاره مساله لټ بل څه کشی کو دا له دا هر څه سنباروه. چې اوس دې وخته راورسېدم زه. نو بس په دې کې اوس ما ورته وویل وایي د کور نه وځه، کډه ده لګېدو. نو ما چې د کور نه وځم نو زما چې سړي په دې کور کې دا کور زما و، په دې کې دا کویې زما ایستلی، په دې کې دا میټر ما لګولی، په دې کې چې دا څه زما څه خو چېرته دیاړي به مې بچي وکړی به چا سره کړه او څه جو هغې کې به مې هغه کله بلاک لګولی، کله ور لګولی ګیټ، کله څه هغه پکې نه پکې هېڅ پکې ما خپل نه و. زه یې د کور لکه د سټې نه وران. د هغې نه مخکې کمې ښځې چې وو نو هغې هم میراته ښځه وه چې خپل وخت یې پکې څه ښه ناښه تېر کړی او تلې وه. نو هغه دوی ما ته رټ وي چې که وځې وځه او که نه موږ به دې ځګې نه په زبردستۍ وباسو دا کډه به دله ګېله کړو. ما ورته ویل که ګېلوئ بس ګېلې کړئ دې روډ ته. ته به یې په دې روډ کې واچوم پرته به یې ویل ته به یې په روډ کې واچوې نو په دغه څوکۍ دغه وایي مې د پولیس جوړه کړې رالېږي. نو ما ورته ویل تاسو یې وباسئ او زه خو وایي موږ یې نه وباسو، تا باندې به یې په زور وباسو، ته به یې وباسې که نه دا زامن به دله مړه کړي او دا په پلان کې وکړي، دا کم خلک یې چې راپسې راغونډ کړو. هغوی راته وایي چې زورور دي، د هغوی قانون د خپې لاندې دی وځه. نو ما ورته چې څنګه وځم؟ تاسو کې هم د انصاف نشته چې دوی ته ووایي زه غریب یم په ما راځئ ما ته وایي چې ته وځه او دې ته نه شي ویلی چې دا ولې تاسو دا بېانصافي کوئ. یو کس هم ورته نه وایي چې دا بېانصافي دی. یو کس که هغه جماعت اسلامي دی، که هغه پیپلی دی، که هغه نیشنلی دی، که هغه تحریک انصاف والا دی، په دغه ځای کې د تحریک انصاف اوس حکومت دی که نه هلته کې پکې کسان ښه مشران چې هغوی هم ورته وایي ویې باسه وایي دا کډه ولګېله که کوم ځای کې ته موږ لاړ شو. موږ ته انصاف په کوم ځای کې دی؟ اسمان ته خو موږ نه شو ختلی. نو کور خو د هغوی دی که نه؟ نو کور خو د هغوی کاډو دیم نه د سره دا ځمکه هم د هغوی نه ده او دا کور هم د هغوی نه دی. خو په زبردستۍ خو هغوی دا ځمکې نیولي دي که نه. دا ځمکه خو مخکې د دنیا د ټولو خلکو کوم ځای کې دغه ځای کې څونه غریباران او مالداران ټول پکې ښخېده. خو دوی خو پسې خلک بند کړو ځان ته یې راواړوله او دا کور پکې د دغې نه مخکې دی. نو خو ما ویل چې دا کور ځمکه ستاسو ده نو زما خو پې د آبادي ده او څه خواري چې مې کړې د دې پیسې راکوي، د مزدورۍ پیسې راکوي. ځم چې د مزدورۍ پیسې درکړي بیا ځي او ما د دغې دا پیسې هم راکوي، دا کم کړاو چې مې کړی دی او دا کم څه چې مې پکې لګولي دي، دا کومه خواري مې کړې دا ګټه خټه د دې هم راکوي پیسې او د دې مزدورۍ هم راکوي. ما که نه چې ورانې کړم دا مال به بخرڅ کړم. دا مه ورانوه، د دې به درله درکړو 2 لکه روپۍ، دا 3 لاک پکې د جرګي ووي چې موږ به 3 لکه ورکړو او د مزدورۍ پیسې غږ مه کوه. او داسې ووایه دا چې دا زما هم د مزدورۍ دی او هم مې د کور دي. نو بس بیا خبره ختمه شوه چې په 3 لکه دې خبره وکړه. نو په 3 لکه څنګه خبره وکړه؟ 15 کاله به ته په 3 لکه روپۍ نو تا خو سره خبره وکړه بس کیسه ختمه شوه. هغوی په ما پسې پولیس هر وخت دې غوایي مې دې کور له را روان کړي هر وخت یو هغه دا مینتونه کوي چې ترور وځه ابۍ وځه بچي به دله وولي خدای دې نه کړي خوږ به شئ او دغه به شئ وځئ. ته به یې روانې په زور وکړه؟ نو په زور دا شوله چې تنګ یې کړم او تنګۍ مې نور مې هم تنګۍ. نو ما له خو نور څه چل 3 لکه روپۍ دې واخیستې؟ نه مې دې اخیستې پیسې هم دې نه دي اخیستې؟ نه مې دې اخیستې او دا ګل نه و دا را روان او دا بل یې راته یادو چې دې پورې مې یاد دی سره کډه وباسو که دې ونه ایسته نو بیا زموږ خپله خوښه ده چې څنګه نو په بل ګل پیسې درکړي نو بیا ځي ته
نو پیسې خو به راکړي خو زه خو یم چې دا زما د دې کور پیسې دي که نه ما چې کوم خواري کړې نو چې زما د دې مزدورۍ دوی ما ته څه وایي ما د دې مزدورۍ پیسې راکوي که نه نو تا سره چې 35 سال ته ما مزدوري کړې دې سره څه لیکل شته ګواخان شته د دې ګواهیان ډېر ښې دي خو هغوی په خپل هم ګواهیان دي هغه خانان خو چې خانان کم یو کس وایي چې دا د دې حق او دا مونږ راوستي او یا زموږ په خوښه ناسته او دوی نه خو ما تپوسونه کړي وو که نه چې زه دې کاله راوستم دې ښځې دا د دې ښځې کور دی ستا څنګه خوښه دوی ویې صحیح ده که ځان له 3 چته جوړې کړه 2 چته نو زما خو د چتونو وس نه کېدو خو د خاورې کوټې مې پکې جوړې کړې نو بس هغه خلک یې ګواهیان دي هغه ته دوی کټار کړو مه وایئ هغه خپلو خانانو کې نور خو د کلي خلک ټول ګواهیان دي چې دوی په دې ځای کې 15 کال نه ناست دي دا مزدوري کوي تا دې قبرونو کې څه کار مار کړی داسې په ریکارډ کار نه تباهي لاله وکړی د دې ګوتو راسو کې به مې سوری وي د وسه پورې بس دا کال نیم کېږي چې لکه دونه مې پرېښودی چې څه هغه لږه جاختې دغه کوم نورو لکه ډېره پکې نه ده نو یو میاشت سړی تنخواه ورنه کړي 2 ورنه کړي دا خو 35 سال شو د 35 سال کې تاسو وصول کړي نو داسې راته هم نه وي که نه په وخت باندې چې یاره مونږ وځئ نو چې داسې په وخت یې راته ویلي وی چې مونږ درکو د ټاور پیسې راخېږي د شولګرې پیسې راخېږي شریک مشترکه پیسې په پلان کې ځای کې نو په دې تمه کوي دی درکوئ دی د درکولو نه بیا په اخره کې دا وي چې د سره د له درکو نه ووځه ستا سره دا وه چې زه په دې کور کې یم نو راشه به دې دیره کې کار کوه چې په دې دیره په دې دغه کې مې یم دا خاوند مې شلو داسې مې نه شو ګرځولی نو ما وایي چې په دې دیره کې مې یم او زه د دوی دغه که په قلار یم راکړي جوخې دي چېرته ځان له به بیا یا ځای وه بیا به څه وکړو که نه دغه رسم یم وکړه چې وایي چې که په قلار یې راکړي چېرته ځای به پې وشي یا د دې ځګي په بدل کې لاله لږ نور ځای راکړي چېرته غر سیټ ته یا داسې ځګي ته نو مونږ به ځان له پکې چېرته کوټه 2 جوړ کړو زه به نو ته دې کې چاله لا نه سرکاري له یا دغه ځای کې ډي آر سی ده هغې ته یې درخواست ورکړي چاله یې څه ورکړي چې یاره ما څه په زیاتې هغه کې چې کوم سرکاري کسان دي د بره د پی ټي آی هغه ټول یو دغه دی هلته سوات کې ډېر انصاف دی دا خو د انصاف پارټي د په سوات خلکو کې د څه انصاف دی انصاف په کوم خلکو ته په درشل باندې پولیس هم ورځي او د غریب او مظلوم ډېر تپوس کېږي هېڅ تپوس نه چې زوی رانه بوتلو زوی رانه څوکۍ ته بوتلو او په دې باندې چې رنګونه یې ورته کول وایي راشه ستا نه صرف تپوس کوو چې څه چل دی او مې ورته ویې هلکه وایم دا پولیس چې دي نو څه پې کوي په پولیسو چې ځای وایي به لګیا دي ځان له جګړه چا سره کړې ده وړو هغوی دې بوځي حق زوی رانه بوتلو او 10,000 روپۍ رشوت پې ورکړو جماعت اسلامیانو زما زوی دونه ووهل چې نن منټل دی دغه 2 کال دی چې زه وله علاج کوم د پهد نه د دې ملګرې اوس مې د دې پېښور دی دغه ته بوتلی او دا مزغو دغه نه کوي صحیح ده ته جماعت اسلامي نوم اخلي نه ته جماعت اسلامي حکومت نه دی نه دغه نو د جماعت اسلامي دي دا خلکو دا کم خلک چې دی دا پارټي والا ها دغه کسان دي دا کم چې تا نه زه دغه کړي دا زه نه دا نور کسان دي د کلي کسان دي لکه د خپل بېله ها کتونکو لکه دلته کې بیا خبره دغه راځي بیا به جماعت اسلامي والا خفه وي چې یاره موږ داسې کوو یا داسې هرګز داسې نه کوي دا دی وایي چې دا زما د زوی کومه جګړه کړې وه دې کې بوتلې وو نو دې کې بیا هغه هلته کې په تاڼه کې ټوله شپې سار کړو په هغې کې وښلو هغه جګړه چې کومه وه نو هغه د جماعت اسلامي او د نورو کسانو وه د نور په خپل منځ کې په خپل منځ کې وه نو دغه خبره چې کومه ده نو دغه خو دغه ځای کې دا کم ځای چې د چا ځای کې چې دی 35 سال مزدوري کړی دا د پی ټي آی والا دی نو دا و چې زمونږ دا نو ګرانو کتونکو دغه خبرې ستاسو د وړاندې دي فیصله په تاسو ده باقاعده دا دغه مشران نومونه مخلي منتخب نمایندګان دي خو ما ورته ویل چې نوم یې ما اخلله خو دونه ورته ویو چې حکومتي خلک دي حکمران ګوند دی د پی ټي آی خلک دي نو موږ ورته دا وایو چې دا د 35 سال مزدوري چې کومه ده په دې دغه ځای کې د مشران دا ترمنځ شي د دې د دغه قبرستان دغه کړې ده په دغه کور کې دی ژوند کړی دی د هغې ته څه کټکی نو هغه هم کولی شي دا نه و چې دا کور زما دی خو دا وایي چې ما دا دومره وخت مزدوري وکړله د هغې په بدله کې خو ما له یا څه ځای بندوبست وکړي یا ما له خو دې څه وکړي که نه نو دې کې دغه ځای مشران را ترمنځ شي نه وي بله ویډیو کې بیا دغه مشران نومونه مخلو په هغوی باندې به خبرې اترې هم کوو چې ولې یو مظلومه زنانه له خپله مزدوري نه ورکوي دغه ټولې خبرې د دې د خولې نه تاسو واورېدې او هم د دې په خولې باندې سره ما خبرې شریکې کړې چې سره دې خبرې دي دغه ساده خبرې کوي چې ما 15 کاله دغه ځای کې تیر کړل ما د قبرستان څوکۍ کوله د هغې کې زه کم کور یې راکړو په هغه کور کې ما ژوند کوو میټر یې چې څومره دي هغه زما په نوم دي دغه کور کې په دې استره وما چې یا چې دا په یو ځای ما له پیسې راکړي ښه چې ما له په یو ځای پیسې راکړي زه به ځان له کور والم یا دې په بدله کې به بل کور راکړي په دې اسره کې دی چې کوم دی نو دا دومره وخته پیسو نه وي بیا په 3 لکه روپۍ باندې چې کومه فیصله شوې ده دا وایي چې په زور یې رانه ګوته لګولې ده هغه 3 لکه روپۍ راته خو هم نه دی میلو خو 3 لکه روپۍ والم زه به کور پرېږدم خو زما دغه 35 سال مزدوري چېرته لاړه
فیصله په تاسو راغلطي په چا کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ په خپل کمنټس کې ووایئ ځکه چې بل پروګرام به هم دی کې کوو